چکنایي ډېر زیات استعمال کړو د هغې د لاسه ده ته بدهضمي کېږي ډایسپیپسیا چې هغه په سټمک کې دومره انفلوئنس او دومره ریزلټ اورینټډ میډیسن ساتي څومره په هومیوپیتي کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نننی سیشن سٹارٹ کوو او نن څه ټاپک دی شمس ته وایه؟ ګیسټریک ډیزیز باندې. ها ګیسټریک ډیزیز له راځو. ګیسټریک ډیزیز دا خو ډېر لوی ټرم دی. ګیسټریک ډیزیزز کې موږ سٹارټ په والو دا یعنی د خوراک د غذا د دې نالۍ نه والې او د ډکو کلمو پورې چې څومره امراض کېږي نو موږ به سره دا نن شامل کړو. داسې به وکړو مثال په طور باندې چې ګیسټریک ډیزیز سره به موږ انټرایټس هم والو. نو ګیسټرو انټرایټس پرابلم چې د ګیسټریک سره انټرایټس کلمو ته ویل کېږي د هغې سوزش چې نو هغه به سره هم نور هم ټرمز دي زموږ سره چې کوم دي. لاولنۍ چې کوم پرابلم کېږي نو زیاتره زما خیال لاولنۍ زیاتره کامن خو ډایسپیپسیا ده. یعنی ډایسپیپسیا موږ بدهضمي ته وایو او بدهضمي چې کوم دی نو د څه وجې نه کېدی شي بدهضمي بسیارخوري د وجې نه کېږي. سړی بې درېغه خوراک کوي. مثال په طور باندې د یو سړي کانسټیټیوشن داسې دی چې دی خوراک کوي او ډېر زیات مرغن غذا استعمالوي او لازمي خبره ده چې دی انټیک داسې ورکوي چې یاره دلته کې پسې مطلب دا دی مرغن غذا خوري او غوښه شوه یا داسې چې هغې کې فیټس او کیلوریز ډېر های دغه کړو بیا ډرنک انټیک ورسره یعنې فلوټس وغیره نو هغه مکمل چې کوم د معدې نظام دی کوم پیپسین او دا چې کوم انزایمز دي نو هغه مکس اپ او د هغه ډسارډر د وجې نه دته ډایسپیپسیا ویلی کېږي یعنې بدهضمي ورته وشي. اوس زموږ چې کوم ډسکشن دی دا به موږ په څلورو پوینټسو کې ږدو همیشله او چې کوم پوینټ زما نه خطا کېږي نو هغه ته ما بیا دا وکړو. ډایسپیپسیا اوس د دې دپاره څه لیب ټیسټ نشته دی چې ډایګنوز یې کړو. سمټمز د هغې دا دي چې یاره سړي ته بدهضمي کېږي په سینه باندې بوج محسوس کېږي دروندوالی محسوس کوي کېدی شي هغه ډرټي وایي که نه او وامیټ کولو ته هم د هغه زړه کېدی شي چې هغه یاره زه وامیټ کړم نو زما به ته به ریلیف میلاویږي. نو غالبا دا د هغې سمټمز دي بهري بوج غونته په دې معده محسوس کوي او هضم سلو شي ډایجیشن سلو شي نو دغه سمټمز دي. او راځو RX له هومیوپیتي کې بدهضمي دپاره ډېرې زبردستې دوایي دي هومیوپیتک کې. هومیوپیتک کې بلکې سټمک ډسارډر چې په کوم طریقه هومیوپیتي ډیل کوي یاره ته په الله یقین وکړه یو طب هم داسې نشته یو پیتي هم نشته دی چې هغه په سټمک کې دومره انفلوئنس او دومره ریزلټ اورینټډ میډیسن ساتي څومره په هومیوپیتي کې دي. تا ته پته شته د سټمک ډسارډر ډایسپیپسیا خاص کر کې بدهضمي په نوم باندې ریپرټریانو کې ټاپ اف د لیسټ ریزلټ اورینټډ دوايي نقص وامیکا ده چې پیشنټ دا دوی چې زما بدهضمي ده نقص ډاکټر صاحب ما مرغن شیزونه خوړلي تاسو خوړلي ستا بدهضمي ده ډاکټر صاحب ما خو چې کوم دی نو ما خو دمپو خوړلی دی زه خو تللی وم چې کوم دی نو هغه څه ورته وي هغه ته بابا ولي ته دا دونه غوښې مې خوړلي دي وریجې مې وایلي دي تکې مې وایلي دي ښه غوړ مې مطلب دا دی ښه په شوق مې خوړلي دي. ذهن کوم طرف ته لاړو پلساټیلا طرف ته لاړو. پلس کې چې کوم دی مرغن غذا او د لاسه چکنایي ډېر زیات استعمال کړو د هغې د لاسه ده ته بدهضمي کېږي ډایسپیپسیا د هغې دپاره بهترین شی چې کوم دی هغه پلس هم ده. ته پیشنټ له نقص پلس الټرنیټ ورکولی شي. څه سوال تاسو تپوس کو؟ نه سر ما هغه بیا وروسته دی موشن سیکنس باره کې مې او وومیټینګ موشن سیکنس او دغه وومیټینګ او دغه څه مطلب دا دی ضروري ده چې وومیټ کوي نوزي او تم کېدی شي په مخ هوا یاره بس دا ما غوزار کړی. کوم پیشنټ د ډایسپیپسیا هم کتلی دي چې یاره لکه مثال په طور باندې په دې زړه یو غبار او بوج وي که نه نو دا میډیسن چې ته ورکړم دا هغه ډایجیشن سیسټم دا ټریګر کي او هغه انزایمز چې کوم دی هغه هاضمه پراپر راولي. خو دې کې نقص کې او پلس کې بیا فرق دی. داسې په بدهضمۍ نمبر اف میډیسنز ریمیډیز دي په هومیو کې خو زه به تا ته هغه میډیسن هم چې کوم د ریزلټ اورینټډ دي او په کلینیکل پریکټس کې چې تا ته یو پیشنټ یو شي نوم اخلي او ستا په ذهن کې به لاول میډیسن څه راځي داسې ستا سره به دی کې ارجنټم نایټریکم ده ډېره غټه دارو ده ارجنټم نایټریکم خو په هغې کې چې کوم دی هغې ته مریض بیا د خوږو
ډیر زیات شوق ساتي، بلکې زیاده اوور ایکسیسو میټا کھانے سے جو تکلیفات پیدا ہو جائیں. یو سړی چې ډیر زیات خواږه وخوري د هغې د لاسه پرابلمز کریټ کېږي، نو هغه د ارجنټم نایټریک هم په زمره کې راځي د هغې بدهضمۍ. داسې ستا سره نور هم بلهاشې دوایانې دي په هومیو کې، خو چې کوم چې دا دوایانې دي هغه ټاپ اف د لیسټ ریمیډي دی کې نکس ته او ورسره پلساټیلا ده په چکنایس چې کوم، او نکس کې چې کوم دی خاص کر د مرچ مصالحې د مرغن شیزونو استعمال وي. نکس په باره کې بعضې کسان به تا ته راشي پیشنټ او به تا دوی ډاکټر صاحب زما هاضمه ټوټل خرابه شوې ده، د کله نه چې مې دا ټوخی شوی دی او دا دومره ګولۍ مې خوړلي دي، دا ډاکټرانو ته لیکلي وې که نه، یا هسپتال کې بیمار وم، بس وایي معده مې بیا سیټ نه شوه، دا د نکس مریض دی. ډرګ ابیوزز نه وي یا کیمیکل ابیوزز چې په سټمک باندې وي، د هغې غټ میډیسن چې کوم دا هغه نکس وامیږي. او که دې ان بټوین دې دوایانو کې ته ګوره زموږ چې دا څونه سیشن به چلېږي که نه په ګیسټرک باندې یا په انټرالوجي د معدو په امراضو باندې یا څومره په دې کې به دوه دوایانې، خو زه درته یم چې دا ولیکه دا به کامن وي، دا به ټاپ اف د لیسټ ریمیډیز وي. سلفر نکس سلفر نکس سلفر نکس په دې ټوټل سیشن کې چلېږي. دا دوه ډېر غټ ریمیډیز دي. کم هومیوپیث چې د دې استعمال زده کو د سلفر او د نکس، سلفر نکس دی وایي چرم نه ناکامه کېږي، د ده مریض وایي چرې نه ملامته کوي چې ډاکټر صاحب ماته رزلټ نه میلاوېږي، زه خو ښه نه شوم. دا دومره زبردست دوایانې. او سلفر ته خو زه اکثر وایم چې د دې په سر باندې تاج پروت دی، هومیوپیتھک تاج په سلفر په سر پروت دی، سلفر بادشاه ریمیډي ده. نو ډایسپیپسیا نه بعد بیا موږ راځو د دې نه لږ زیات میجر پرابلم شي ګیسټرایټس طرف ته موږ راشو.